चावी पुराने सड़े दौलत न लरी ख्वार में हमालत की सईजत न लरी ख्वार में मावेल चिनर उड़ा तो पूर्ण शुदादा से न ला चे पुख्तुन सड़े गैरत न लरी ख्वार में दन्निर इस्तेबा गुलुलो दयमल ददा सरुनो Zeytinle putu çöndeklo Da hoşal da taclerunu Ben yürüzde bağırunu Da yemelde da serunu Zeytinle putu çöndeklo Da hoşal da taclerunu Da şeşe نكرين ما لبي كلامكم مقبل إخلاصه كلامكم مقبل إخلاصه آخر كلام باسيگه دا غيرت ندك مدونو زل چملا پتو جوندے
د خوشال د تاج لرلو نربت د دریا خان چې د پښتو په لار روان چې احمد شاه ګل تیار کړې پیروکار د باچا خان چې پیروکار د باچا خان چې سرجان مقبل اوچت کړې د نړۍ پریشانونو ځان چې مړه پښتو ژوندی کړو د خوشال د تاج لرلو اول وای بنو سوتا یا مسودو بندیانو تا چې را پاسه محتاج شي ملا مو تړې پښتو تا ملا مو تړې پښتو تا په د پښتو پر اوچت کړې په تمامو نشانونو ځان چې مړه پښتو ژوندی کړو د خوشال د تاج لرلو ای د خپل خبر ځوانانو پېښور کې غیرتیانو د نوښار پښتانه ویښ کړئ پښتو ژبې شاعرانو پښتو ژبې شاعرانو خپل تاریخ ورنایان کړئ په خوږو خوږو شعرونو ځای چې مړه پښتو ژوندی کړو د خوشال د تاج لرلو ای مروتو بیټنیانو زما درو بنګشانو مشرانو خپل تاریخ ورته یاد کړئ په خوږو خوږو څېرونو ځای چې مړه پښتو ژوندی کړو د خوشال د تاج لرلو که زلمي د ثواب دی د مردان کدو درګه دی سوادو ډېر کدو چترال دی کته ګیرونه وږی دی کته ګیرونه وږی دی ټول د یو څانګې ګلان یو خو تقسیم یو په خیرونو ځای چې مړه پښتو ژوندی کړو د خوشال د تاج لرلو فخر افغانا ستا د ارمان د ناوې سر سړه کوینه ستره بابا فخر افغانا ستره بابا فخر افغانا ننیس کړې اوربل خوریږي 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 د افتخار تور اوربل را خوروینه ستره بابا فخر افغانا ستره بابا فخر افغانا دا ځلګه غیر پوکا شوي دینه ستره بابا فخر افغانا ستره بابا فخر افغانا اوربل خوره دا نوانا شو اوربل خور دا نوانا شو اوربل خوره دا نوانا شو اوربل خور دا نوانا شو اوربل خور دا نوانا شو
شو ابراسي ابوت ترشان پسرنا سر بابا فخر افغانا سر بابا فخر افغانا تصر ڈولے جان جان راخلا 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 آج بلور سے ڈولے تک جبنا سر بابا فخر افغانا سر بابا فخر افغانا دازل کتر پتان شویدنا سر بابا فخر افغانا سر بابا فخر افغانا مخید شالا اورا بارک لئی مخید شالا بارک لئی مخید شالا اورا بارک لئی مخید شالا بارک لئی مخید شالا بارک لئی شاعر سید ورلرا وریدی درنا سر بابا فخر افغانا سر بابا فخر افغانا سردار حسین حیدر تبائی سردار حسین حیدر تبائی سردار حسین حیدر نبی صاحب پی ایس ایف صدر سیکرٹری زمان راغل ملمنو دا ضلع صدر سیکرٹری چیئرمین صاحب اور زمان دا ضلع مرگرو اور دا دیوارڈ صدر اور دا دیوارڈ تمام مرگری دا ضلعی دا مجلس عملے اور دا کابینے کم کے پادر وقت کے اس دلتا پر ڈیوٹیانو ولاڑ دی اور زمان دا ضلع بل مرگرے چیدل تمام سر ڈیر زیادہ امرستہ گئی محمود مسعود صاحب اور تمام ورکروں مشرانوں امدولوں کشرانوں السلام علیکم مرگروں طول نمک کے ددی یوسی ددی ویجن دا پارا ددی جنڈے دا پارا اور ددی تنظیم دا پارا دا آغا تمام مرگروں تا کاغل دی یوسیو کاغل ما دا ذلے مرگریو ولی چه وقت کم دے چه نمونا دم پاگے کے بطاق سر دیر خبر نشم کولے آغا تمام شہدا دا دی یوسی نونیسا دا ما دا ذلے اور دا ما دا صوبے تمام مرگری اور پخاص طور باندے دا داود بھائی اسی مرگرو اور دا داود بھائی اسے دا مرگری نچے کم دے نورو مرگرو تو سلام لاوی گی ولی چه دا آغا مرگری دی چه پسوراب روڈ کے بدے حالاتوں کے چه سنگم حالات آلن اور سنگم کسے رالے دیر خف مرگری دا آغا وقت چه بیزان تا دیر لوے پرانگان ہوئے آغا ٹول پرانگانو تختے دل خدا دا باچا خان مرگری آغا وقت مسرہ والاڑو اور نرم بدے حالات کے تمام کمیانس کے ناستے مرگرو زبا ضلعی صدر حیثیت سر زبتا سرا دو خبرو بانے مختصر خبر کوئیما یو خبر اقبل تنظیم و دشا سے پیغام در کو ملتا تنولا کا خبروں کی موئے و مختصر خبر دادا را لنڈو بے اگدو بینا دیر مرگری پہ خبرم دی چکم سڑے زمنگا پدے وارڈ کے زمنگا پیوسی کے دا عوامی نیشنل پارٹی صدر سیکرٹری سر اور آغی ٹیم سر رجسٹر دے اور آغا دوی سر تعاون کئی دوی سر کار کئی اور آغا زمنگا صوبائی کمپیوٹر تا آغا اوخطا دا آغا کسانو پر چکم دے عوامی نیشنل پارٹی ذمہ وار ہے
باقي قانون باندې خدای چې دا عمل د خلکو نه ډکې موږ د هغې نه ذمهواریت ونه به ذمهوار یو موږ به صرف د خپل ورکر د خپل ملګري ذمهوار یو دا به تاسو ته یو میسج درکومه چې کومو کسانو خپل رکنیت فارمونه کارډونه نه ډک کړی هغه دې ډک کړي او ځان دې ټولو نه مخکې د عوامي نیشنل پارټۍ ورکر کړي د هغې نه پس پر هغې چې څه مسلې مسایل دي هغه تنظیم او ملګري به حل کوي دویمه خبره ملګرو په کم ټیم کې او په کم وخت کې چې زما مشرانو زما د صوبې مشرانو او زمون مخکې اوس زمون صوبایي جنرال سیکرټري دی مخکې زمون سره ضلع کې صدر او یونس مولوي صاحب دې مشرانو د دې ټیم ذمهواري او د دې ټیم د چلولو دا بوج او دا وزن زه د دې قابل وګڼم د خپل مشرانو دا ما ته را پسر کو نو زه په دې باندې هم د خپلو مشرانو شکرګزار یم چې زه د دې قابل وګڼم چې دې به دا پروګرام او دا سیسټم او دا تنظیم په مخ کې بوځي خو ملګرو د هغې نه زیات زه ستاسو شکرګزار یم زه د خپل ضلع د ټیم زه د سوراب کوټ د واډونو د سوراب کوټ د ملګرو ولې یو انسان یوازې اسم نه دی دا ما د خپلو مشرانو نه زده کړې ده هغوی موږ له دا پیغام راکړی دی زه سم نه یم موږ چې کوم دی دا هر څه یو چې تاسو ما سره یې تاسو زما مټ یې تاسو ما سره یې انشاءالله په یو میدان کې موږ له او تاسو له چې ډېر لوی نه لوی جابر راشي موږ له شکست نشي راکولی ملګرو کله چې ما د ضلع صدارت سنبال کړ دلته په سوراب کوټ کې یو بل شان فضا وه هغه فضا چې څومره زاړه ملګري دي ټولو ته پته وه خو چونکې موږ د باچا خان پیروکارو د ولي خان او د اسفندیار خان د قافلې ملګري په هغه وجه باندې موږ هغه خپل اکټیویټیز نه دي ختم کړی زما د سوراب کوټ ملګري د دې خبرې ګواه دي داسې ډېر ځای نه و چې هغه ته به ملګرو ته ترېډ و هغه ته به ملګري نه تلل هغه ته به موږ منې کولو خو ما ورته وایي چې موږ نه درځو نو د نورو ملګرو به ورسره څنګه جوړېږي چې موږ درځو خو د نورو ملګرو به ورسره جوړېږي موږ به د باچا خان د ولي خان دا پیغام دې ملګرو ته څنګه رسوو ما صرف او صرف دغه یوه خبره راونیوه چې په پښتو کې وایي چې پښتون په پښتنه دی ما د دې خپلو ملګرو پوښتنه وکړه زه په دې خپلو ټولو ملګرو وګرځېدم په هغې کې زه د دې ټولو ملګرو زیات شکرګزار ځکه یم که زه مسعودو له ورغلی یم که زه وزیرو له ورغلی یم که زه مومندو له ورغلی یم که زه باجوړو له ورغلی یم که زه افریدو له ورغلی یم زه د دې ټولو قومیتو په خټکو دا څومره قومیت دی چې زه چې کم قومیت ته ورغلی یم زه په دې شي فخر محسوس کوم هغوی ما لکه کم لاس د روری راکړی دی او کمه غاړه د روری راکړې ده هغوی ما سره هماغه شان مضبوط ولاړ دي زما نه هغوی دوه قدمه مخکې زما نه دوه قدمه وروسته نه وي زه ځکه په دې خپلو ملګرو د ضلعې په ملګرو د خپلې ضلعې د عهدیدارانو باندې د خپل ټیم باندې په دې خپلو ورکرو باندې زه فخر کوم او په دې باندې زه دا فخر محسوس کوم چې الحمدلله په پوره کراچۍ کې که نن کومه ضلع ایکټیو ده او کار کوي زموږ نه ډېرې لوی لوی ضلعې دي هغوی وزارت هم کړي دي هغوی چې کوم دی په دې ټول ناظمې هم کړي دي هغوی ډېر لوی پروګرامونه کړي دي هغوی نوکرۍ هم ورکړي دي هر څه یې کړي دي خو چې هغلته هغې ضلعو ته مو ګورم او خپله ضلع ورسره میچ کوم نو زما په دې خپل ټیم باندې په دې خپلو ملګرو باندې فخر دی او زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم ملګرو چې کومې د یارې ډرې ورځې وې او خلکو به تاسو په مختلف شیانو باندې په مختلف نومونو باندې یارولې هغه کیسې ختم شوي دي هغه کیسې اوس بلکل نشته او کویم که نه
نو په هغه وخت موږ مخ نه دیړو ان شاء الله هم ته مخ نه اړو ولا مخ په مخ ورته بسترو کې به سره سترګې اچو هغه کیسې ختم شوې اوس پر پاسې دل غواړي د خپل خلکو لپاره د خپل قوم لپاره د خپل بې سره لنلې تنلې پښتون رور لپاره د دې لپاره به راځو د دې د حقوقو جنګ به کوو د دې د حقوقو تپوس به کوو هغه که په کم ځای کې وي خام په ننګ شهید شویه وزیره د پښتون شمله اوچته شوه زړګیه په یو ځلې نه په هزار ځله راتلمه زه د قام په جنګ وتلی یم برګیا ورته راغواړم خپل صوبایي کلچر سیکرټري نور الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې غونډې مشر عمر باچا سے د دې ضلع گران صدر فریم جان سے اور د دې پروگرام مہمان خصوصی جناب یونس منیری سے اسٹیج ناست نور د پارټۍ مشران او په پنډال کې ناستو د سوران ګوټ غیرتمندو ورونو عزیزان د ټولو نه اول خو زه د دې یونین کونسل عہدیدارانو ته او د ضلع صدر ته مبارکي وایم او خراج تحسین ورته پیش کوم چې دا د ورکر کنونشن ډېر خوبصورت او ډېر ښایسته ورکر کنونشن انعقاد یې کړی دی هسې د دې مقصد څه دی دا ورکر کنونشن موږ ولې کوو د څه لپاره یې کوو پروګرام موږ ولې کوو او د څه مقصد لپاره یې کوو غواړو څه شی بنیادي طور باندې د خدای د مخلوق خدمت کوم او صرف د خدای د رضا لپاره به کوم هغې کې به زما ذاتي اراز و مقاصد نه وي لالچ به نه وي نو که تاسو ټول د هغه په ژوند نظر واچوئ نو زما په خیال سره چې هغه په خپل ژوند کې د دې لپاره به تنظیم جوړ کړو لیکن هغه په خپل ژوند کې چېرته د دې تنظیم عہده نه ده اخیستې څوک دا نشي ثابتولی ځکه چې دا عہدیداري چې ده دا یو عرض لري خو که چېرې سړی د دې لپاره کوي چې یاره زه پرې د قوم خدمت وکړم نو زما په خیال سره چې دا د ثواب کار هم دی او ډېر ګران کار هم دی او که یو سړی د خپل عرض لپاره استعمالوي نو هغه بیا د باچا خان بابا سوچ نه دی او نه د باچا خان بابا هغه پیروکار کېدی شي تنظیم ډېر ضروري دی د هر څه نه زیات ضروري دی ځکه چې دې کار آسان کړي په تنظیم کې صدر نور عہدیداران دا د دې لپاره دا لکه څرنګه چې په یونین کونسل کې دا اوس د هغې کونسل دی چې کوم د دې ځای ممبرشپ دی دا د هغې کونسل دی او چې کومې عہدیداران دي نو دا همغه اختیارات لري په آیین کې چې کوم اختیارات د صوبې صدر په صوبه کې لري چې کوم اختیارات د ضلع صدر په ضلع کې لري دغسې د دې ځای عہدیدار همغه اختیارات په دې حلقه کې دننه لري دی په بلې حلقې کې مداخلت نشي کولی دی د بلې حلقې کې ګوتې نشي والی دی به صرف په خپلې حلقې کې دننه چې کومه د ده ذمهواري ده دی به هغه پوره کوي دې کې دا عہدیداران چې جوړېږي نو دا د دې لپاره نه جوړېږي چې دا څه بل څه شی شي څه بل مخلوق کې جوړ شي دا د دې لپاره جوړېږي چې دا کار آسان شي چې کوم کار موږ کول غواړو چې دا کار آسان شي او هر سړی چې خپله خپله ذمهواري وګڼي چې دا زما ذمهواري ده نو دا کار چې دی دا ډېر زیات اسانېږي او که موږ صرف صدر او سیکرټري ته پرېږدو
نو دا بیا کار نه دی، دا بیا تنظیم نه دی، دا بیا ډیسپلین هم نه دی. موږ چې د خدای خدمتګار تحریک د تسلسل دعوه لرو، د باچا خان بابا دا تحریک دعوه لرو، نو د باچا خان بابا په تحریک باندې ډېر ظلمونه شوي، دومره ظلمونه پې شوي چې په هغه وخت باندې به یې دا خدایي خدمتګاران ګرفتارول او په ژمي کې به یې د واورو په دغه باندې سملول. هغې ته اوږې سره ښکته نه کړ. بیا بې په ګولۍ چلول شروع شو. د 1936 نه راواخله تر اوسه پورې زما په خیال سره چې که موږ چېرې ورځې مانول شروع کړو، د خپلو شهیدانو نو په کال کې یو ورځ داسې نشته چې هغه بغیر زموږ د شهیدانو نه پاتې شي. په هره ورځ داسې ده چې باقي زموږ یو ملګری شهید شوی دی. هره ورځ داسې ده چې داسې ورځ هم پکې راغلي چې په سوونو خلک پکې شهیدان شوي. لیکن یو بابړې واقعه ده چې تاسو وګورئ، د بابړې واقعه د پاکستان د جوړېدو نه یو کال بعد شوې، یو کال بعد. انګریزي مې هغه ته ویې وسیم اختر ته ما ته خو ډېر خوش قسمته یې، په یو څلورو میاشتو کې ډرای کلین شوې، بار راووتې هر څه لاړو راغلو، 12 مړین دوست ته وخته. نو هغه قسم وکړو چې ما نه په دې څلورو میاشتو کې چا تپوس نه دی کړی چې 12 مړین څه ته وایي. هغه مسلې په خپل ځای هغې ته نه ځم. خو حقیقت دا دی چې ما هغه ته وویل چې زما مشرانو 6 کاله د پاکستان نه بعد د جوړېدو نه بعد په 1948 کې باچا خان، ولی خان او د هغه سره غني خان دا ګرفتار شو. که تاسو خیال کړئ د غني خان ډېر نظمونه د حیدرآباد جیل نه راغلي دي، دا یې په حیدرآباد جیل کې ساتلي او 6 کاله بغیر مقدمې په جیل کې پراته وو. څه چل کړی وو؟ لیکن ډیسپلین ته وګوره چې کله د خدای خدمتګارو حکومت ډسمس کړ او دا مشران یې جیلونو ته واچول، نو خدای خدمتګارو د سالار امین جان په قیادت کې د مارچ فیصله وکړه چې مارچ کوو او هغه مارچ باندې په لومړي ځل پوځ ګولۍ وچلولې د پاکستان. 625 جنازې د هغه ځای نه اوچتې شوي دي. د ظلم انتها وګورئ چې کم کسان په هغې کې زخمیان شوي وو، کم کسان په هغې کې مړه وو. نو په هغه وخت د هغې وخت سرکار دا فیصله وکړه چې دا کمې ګولۍ مونږ به دوی چلولي، دې باندې خرڅ راغلی دی، دا خرڅ به مونږ د دوی نه اخلو. نو هلته یې مونږ ته د مړو د ښخولو اجازت راکړه. په هغه وخت سره 11.5 کچور روپۍ جوړې شوي. لیکن ډیسپلین ته ګورئ چې سالار امین جان کله د مارچ حکم ورکوي، نو تر هغه پورې خدایي خدمتګار هغه مجاهدین چې چا د انګریز خلاف جدوجهد کړی هغه روان وو، هغوی ودرېدو نه، ګولۍ چلېدې، یو به غورځېده بل به جنډه راوچتوله او روانېده به، یو به غورځېده بل به جنډه راوچتوله. دا 6.5 هسې نه وکړه چې دا 6.5 هسې نه وکړو. او ډیسپلین ته ګورئ چې زنانو د قرآنونو راوړو سالار امین جان ته چې بس یې کړه. نو چې سالار امین جان کله حکم جاري کړ چې بس کوي، نو د هغې نه بعد هغوی په خپل ځای باندې ودرېدي. دې ته ویلی شي ډیسپلین. چې تر څو پورې د تنظیم مشر، د رضاکارو مشر تا ته حکم درکړي چې ته هغلته ډیوټي کوه او چې ته هغه خپل ځای پرېږدې وراشې او د بل سره ګپونه لګوې، دا ډیسپلین نه دی. ډیسپلین دې ته وایي چې په کوم ځای ستا ډیوټي ولګېده ته به په هغه ځای ډیوټي کوې. نو دا خو د تنظیم خبره وه چې ما تاسو ته وکړه چې تنظیم انتهایي ضروري دی او په دې کې چې کومې عهدې دي د هرې عهدې خپل خپل اختیارات دي، که چا ته پته نه وي پکار دا دی چې هغه آیین ګوري او منشور ګوري چې زموږ په دې کې څه اختیارات دي او په هغې باندې بیا عمل درآمد کوي. دا هم یو خبره ده
چې په میټینګ کې دننه بدل زما رای جدای لیکن چې کله په کثرت رای په ډیموکراسي په جمهوریت یو فیصله وشوه نو بیا دا زما فیصله ده بار به زه بیا د هغې خلاف خبرې نه کوم زه به بیا همغه فیصله چې کومه فیصله ما په دننه کړې په اکثریت شوې زه به د هغې فیصلې پرچار کوم زه به دا شیخي نه بېګاروم چې زما موقف خو دا و ما دا کول او ما دا کول دا د ډسپلین خلاف ورزي د دې په وجه تنظیم ستا خلاف اکشن اخیستی شي ورونو دا یو څو تنظیمي خبرې وې چې ما تاسو ته وکړې اوس موږ زه دې ته راځم چې دا کوم عهدیداران موږ شو چې اخر موږ غواړو څه شی څه غواړو په دې باندې کسونه مو څه دی چې دا دومره خلک په موږ کې وژل کېږي ځای په ځای مو وژني ما څه ورځې مخکې په فیسبوک لیکلي وو چې اخر زموږ دستور څه دی چې زما هر عهدیدار په ټارګېټ دی زما هر کارکون په ټارګېټ دی نو یو سړي پرې کمنټ ولیکلو چې غم مه کوه موږ ته ستا هم پته ده چې ستا څه کارنامې موږ سره لیک دی په هغې تصویر د اسفندیار خان لګېدلی و چې چا پرې دا کمنټ کړي ما وې ته راشه دا وګوره چې دا دی څوک چې شی پې کولو کړه اردې والا ماما و تصویر د خان صاحب لګولی او شاته ناست اردې والا ماما و نو ما هغه له په جواب کې ولیکل چې او نو ستاسو خو څه کار نور شته نه همدغه کار مو دی چې زموږ پسې به چې زه څه چل کوم ولا بل څه چل کوي ستاسو خو نور څه کار نشته عجیبه ملک دی په داسې عجیبه ملک کې دی راو چې د انجینیر کار ډاکټر کوي د ډاکټر کار انجینیر کوي لګیا دی که چېرې دا ملک په حقیقي معنو کې سیاستدانو ته پرېښودی شو سیاسي پارټیو ته پرېښودی شو خلکو ته پرېښودی شو نو یو پیرې به غلط خلک راشي دومه پیره به غلط خلک راشي په درېیمه به غلط خلک راشي لیکن په څلورمه به دا خلک په خپله غریجت کړي بیا به غلط نه راځي لیکن دلته خو سیاست نور خلک کوي موږ واسې تش په فرستلو کې ډیزونه اچوو خلک خو سیاست نور کوي ورونو موږ په دې ملک کې کفر نه کوو غلط کار نه کوو د ضلع شرقي صدر جناب مهدیان صاحب او زموږ سره زموږ ډېر سینیر ملګری د مرکزي کمیټې غړی محترم رانا ګل افریدي صاحب په دې سټیج ناست د ایم پي صوبایي مرکزي او ضلعي عهدیدارانو د پی ایس ایف په نمایندګي د پی ایس ایف صوبایي صدر او جنرال سیکرټري د ان وای یو په نمایندګي که په دې پروګرام کې څوک موجود وي ورونو د زړه له کومې پردان پردان خاص کار د ضلع ساوت صدر دویم سالارزی صاحب او په خصوصي طور زموږ یو ډېر قابل قدر او ډېر محترم مېلمه محترم داود داوړ صاحب ته چې د ده د پارټۍ سره مینه د یو چا نه پټه نه ده زه به دا خود او د سوراب بوټ د جګړو سره یوسیانو سره د سبزي منډۍ د ضلع شرقي د طرفه د ده د جذباتو قدر کوم او په دې پروګرام کې د زړه له کومې ده ته هرکلی وایم ملګرو لکه سلاجي صاحب چې وویل د دې جنګې د لاندې په دې کراچۍ کې همدا چې زموږ په شان داسې سرې ټوپۍ بې په سر وې صوبائی اور د ضلع مشرانو ته خصوصا داود بھائی شکریہ ادا کوم اور نور په دې کړنډال کې چې څومره د وډو صدران دي د پهلوان ګوټ د مېما او د یوسیکت په خصوصي زه شکریہ ادا کوم چې هغوی زموږ سره ډېره مرسته کړې ده په دې پروګرام کې اور نور چې څومره زموږ غیر سیاسي ملګري دې پروګرام ته راغلي دي هغه د محمد خان ګوټ او د دلاول ګوټ نه راغلي دي زه د هغې هم شکریہ ادا کوم اور د سردار شاهد مسعود هم خصوصي شکریہ ادا کوم د ستی جان هم شکریہ ادا کوم د واحد خان هم شکریہ ادا کوم اور نور زه د خپلې یو سی
چې کوم زما کابینټ دی زه سینیر نایب صدر سلطان وزیر او د وارډ 1 صدر طارق مسعود او زموږ ډیپټي سیکرټري جنرال حمید ګل او نور زموږ چې څومره مبارک شاه څومره ملګرو او دې سلام وایي څومره ملګرو زموږ سره په دې پروګرام کې مرسته کړې ده زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او په دې اخره کې یو شعر دی وایي دا د ښایست او د نغمو وطن دی دا د غیرت او د پښتو وطن دی دا خوساکی اور هم جانان زنگوی پختون کور دے بادوران زنگوی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استقبال الناس عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صوبائی ضلعی اور پتے محفل کے ناس عوامی نیشنل پارٹی ملگرو دوستانو السلام علیکم ملگرو دلتا زمان مخی د عوامی نیشنل پارٹی د سینئر ملګرو ډیر تفصیلا تاسو سره د پارټۍ په حواله د خپل تاریخ په حواله او د باچا خان د سوچ او د فکر په حواله باندې زما په خیال چې دومره تفصیلا خبرې وکړې او زه نه غواړم چې دا خبرې دوباره بیا دوراو شي نو کوشش وکړو چې موږ د هغې خبرو نه جدا زه ستاسو سره کومه خبره چې نن دې ملګرو نه پاتې شوې ده خبره به در سره وکړم د ننني پروګرام د ټولو نه مخکې زه د دې ضلعي صدر او د ده ټول ټیم ته او خصوصا د دې یوسي 29 چې دا په پخوا زمانه کې یوسي بارو نن یوسي 29 دی زه د دې صدر او د دې د کابینې ټولو ملګرو ته د عوامي نیشنل پارټۍ د سند د طرف نه خراج تحسین پیش کوم شکریه ادا کوم د دوی چې دوی نن د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبې د تنظیم د پالیسۍ لاندې چې کوم مونږه پوره په دې سند صوبه کې دا فیصله کړې ده او دا فیصله صرف زموږ د پالیسۍ حصه نه ده بلکې دا د دې پارټۍ د آئین او د منشور یوه حصه ده چې عوامي نیشنل پارټي د باچا خان دا تحریک د خپلو کارکنانو د متحرک ساتلو دپاره خپل کارکنان ته هغه خپلې پالیسۍ ورکولو دپاره د خپلو کارکنانو د تربیت دپاره باقاعده هر شپږ میاشتې پس په هر یونین کونسل کې یو تربیتي نشست چې موږ ورته ورکر کنونشن وایو او دغه ورکر کنونشن په ضلع په صوبه او په مرکز کې باقاعده زموږ د آئین یوه حصه ده خو ملګرو مونږ د آئیني ذمهواري د تېرو ډېرو کلونو سره مونږ د خپل آئیني ذمهواري چې ده دا نه وه پوره کړې او د هغې څه زموږ تنظیمي کمزورۍ او څه د دې سره د دې ښار د تېرو څو کلونو د دې صورتحال او دلته چې کوم حالات وو د هغې په رڼا کې یا د هغې حالاتو په وجه باندې مونږ د خپلې پارټۍ آئیني ذمهوارۍ چې دي هغه پوره نه کړی شوي او مونږ او تاسو کم از کم په دې ټول خبر یو چې په دې ښار کې په مونږ باندې یو غیر اعلانیه د سیاست پابندي لګېدلې وه په دې سورامجوړ کې مونږ تصور نه شو کولی مونږ سوچ نه شو کولی چې دلته به مونږ خپل دفتر کولاو کړو دلته به مونږ خپلې جنډې ولګوو بلکې د 2013 د الیکشن نه څو ورځې مخکې دلته ډېر ملګري ګواه ناست دي چې هغې باقاعده راوغوښتل او ورته وویلی شو چې که سیاست کوئ نو د چا په قوتونو جوړه شوې پارټي چې پي ټي آی ورته ویلی کېږي دغه پارټۍ په نوم به دلته سیاست کوئ دا سره جنډه به لرې کړې
د پی ټی آی جنډه به ولګوي په دې دفتر به د پی ټی آی نوم ولیکي انګول د سره تاریخي یو خبره وکړه چې دا دشمني زموږ د سوچ او د فکر خلاف دا غلط زما د سلو کالو د سیاست دشمنان په هر دور کې په څه نه څه شکل کې راغلي دي خو د باچا خان فالوور د عوامي نیشنل پارټۍ کارکونانو چې نن هغه ټول پر سټیج او پر اعلان ناست دي نه هو دلته جنډه کوزه کړه نه خپل دفتر بند کړو او نن دا کنونشن هغې خلکو ته دا نن دا پیغام ورکوي چې که ته هر څومره افکنډې استعمال کړې که ته هر څومره کوشش وکړې په زور زبردستۍ باندې د دې تحریک ختمولو کوشش وکړې د دې پارټۍ ختمولو کوشش وکړې کله ما د مذهب په نوم ختم کړې کله ما د دې ملک په نوم باندې ختم کړې خو نه دا تحریک ختمېږي او نه دا پارټي ختمېږي او د هر والو نه پس نور د نوې ولولې سره د نوې جذباتو سره بیا د په میدان کې ولاړ دي ملګرو په دې ښار کې د مذهب په نوم باندې چې کوم قتلعام زموږ نه وشو کوم ملګري زموږ نه جدا شو نن د لږ ساعت دپاره د هغه خلک سوچ وکړي زه دا خبره عرضه کوم چې زما ملګري خو ډېر درانه دي ما خو د خپلو ملګرو تا شهید کړو خو نن د باچا خان تحریک خپل ملګري له ډېر لوی عزت ورکړی دی د روایاتو مطابق د هغه جنازه هم کېږي خو هر کال زما ټول ملګري د دې سرې جنډې سره د هغه ورځ مناوئ هغه ته خراج تحسین پیش کوي هغه دین محمد وزیر دی کا شاه کلام دی کاغه لیاقت بنګش دی او کاغه نور دلته کې ډېر شي په سونو ملګري دي دې ضلع کې د جنرال سیکرټري صادق خټک ملګرو هغه د جمعې په ورځ د جومات په دروازه کې شهید کړو سوال دا پیدا کېږي که چېرې ته مسلمان یې نو ته د جومات نه بهر د جمعې په ورځ ولاړې زما شهید وجنې زما شهید په جومات کې په مانځه باندې ولاړ دی لږ ساعت دپاره سوچ وکړئ چې د اسلام دپاره کار کوو یا د چا دپاره کار کوو دوستانو خو مونږ دا وایو دا زمونږ بېلارې شوي هغه روح دي دا زمونږ وینه ده دې که نن نه پوهېږي دې که پرون نه پوهېدو خو زمونږ او ستاسو چې مونږ دا قومي سیاست کوو مونږ د دې پښتنو نمایندګي کوو نو زمونږ دام ذمهواري جوړېږي چې موږ دغې ملګرو ته دغې بېلارو خلکو ته موږ لاره ورکړو دا پوه کړو په دې خبره باندې چې ستا لار غلطه ده دا یو مصلحه قانون دی که زه خاموشه پاتې شوم ما چونکې د باچا خان سیاست ویلی دی ما عدم تشدد په پین او قلم راغستی دی ما خو ته معاف کړې خو د خدای قانون تا نه معاف کوي نن فرق ته ملګرو وګورئ زما ملګری پر عزت رخصتېږي او د هغه خلکو چې نن بیا پرې زموږ زړه سوځي بیا موږ خفه کېږو ژاړو چې زما قوم دی چې نن یې جنازه نه کېږي نن هغه وارث غریب زه بیا دې ته ولاړ یم محمود مسعود واړه چې هغه پیر احمد پولیس یې لاش نه ورکوي یو مړی دلته کېږي په مقابله کې مړ کېږي ملګرو د ماښام د 11 بجو پورې محمود مسعود او نور الله لري ولاړ دي 22 کسان ورسره نور کېنوي په هغې لاش پسې تللی خلکو هغه لاس چې دی چې هغې هغه پرون موږ ولیدلی یو خو دا پښتو ده
چې هغه 22 کسان هم موږ راازادو هغه دقه بیا موږ مسعود او نور الله زه د سیستي سره خبره کوم لاړ شم چې موږ راوړو هغه 22 کسان موږ راوباسو دا هغه قومي سیاست دی چې موږ د دې نه مخ نشو اړولی افسوس صرف په دې خبره راځي چې دا دومره وخت تېر شو د هر عمل نه موږ تېر شو که موږ بیا هم خپل ځان ونه پېژندو نن هم په دې ښار کې چې دوه پښتانه یو ځای کېني دا ادارې کېني چېرته چې د پښتون سره ظلم کېږي که هغه سرکار کوي که نورې پارټۍ کوي که ادارې کوي نو بیا به یو پښتون د بل پښتون نه تپوس کوي چې نشریان چېرته دي افسوس خبره دا ده چې نن هم په دې ښار کې په 4-6 کاله کې یاد ساتئ ملګرو د عوامي نیشن پارټۍ صرف او یا 2 او یا سپېرل چې دي شهیدان شوي دي 200 زما کارکونان او همدردان شهیدان شوي دي خو په دې ښار کې په زرګونو پښتانه مړه دي په زرګونو پښتانه ټارګټ شوي دي هر سړی چې پښتون سړی په دې ښار کې ټارګټ شي نو سار دا ټول اخبارات دا ټوله میډیا دا یو پښتون د بل پښتون ته هم دقه وایي چې بېګا یو بل نشنلی ټارګټ شوی دی هغه سره زموږ هېڅ تعلق نه وي دا ټارګټ شوی سړی دا ژوندی سړی پیپلی دی دا مسلم لیکې دی دا جمعیت علماء اسلام سره تعلق دی خو چې کله دې شهید ټارګټ شي نو بیا دته څوک پیپلی نه وایي دته بیا صرف خلک نشردی وایي مونږ نن دا سوال کوو پښتنو ته چې دا ټولې ادارې دا ټولې پارټۍ تا په دې کاته کې اچوي ستا د اجتماعي مسلو په دې ښار کې واحده سیاسي پارټي عوامي نیشنل پارټي ده نو بیا که ته بل نشلی نو بیا ژوندی نشلی ولې نه جوړېږي دلته ملګرو یو مثال درکوم دپاره ما یو واقعه وشوه د عوامي نیشنل پارټۍ پکې ټوټل 22 کارکونان شهیدان شو په 48 کسانو کې مسلم لیگ وایي زما 14 دي جمعیت علماء اسلام وایي زما 12 دي متحده قومي مونږ وایي زما 8 دي خو مولانا فضل الرحمان د نواز شریف نماینده د MQM گورنر د پیپلز پارټۍ د وزیر اعظم هغه مردان او استاد عوامي نیشنل پارټۍ هیډ کوارټر ته دواله راځي دا 48 کسان چې څومره پښتانه مړه دي د دې ټولو په نظر کې دا د هغو د پارټو خلک سیاسي بیانه پورې حد دی خو د دعا حیثیت ته کېږي مقصد مې دا دی چې دغه خلک هم دا وایي چې دا پښتانه په کراچۍ کې چې دي دا ټول نشنلیان نو بیا موږ په خپله ولې نه جوړېږو دا هم خبره ده چېرته چې دوه پښتانه کښېني نن په دې ښار کې د نادره مسله روانه ده پښتنو آبادۍ کې د اوبو مسله ده د بجلۍ مسله ده د لیز مسله ده انترایز آبادي ده هر سړی دا تپوس د یو بل نه لازمي کوي چې نشنلیان چېرته دي نن نادره کې متن ظلم روان دی نن د دغې طالبانو په مسله نن پولیس زیاتۍ شروع کړي دي دا بې لګامه د خلکو کورونو ته دانګي د خلکو تالاشۍ اخلي د کورونو زموږ د خویندو میندو بېعزتیانې کېږي یو سړی دا تپوس نه کوي چې په دې ملک کې دا څومره الیکشن کېږي دا اوس بلدیاتي الیکشن شوی دی ووټ ته پیپلز پارټۍ له ورکوي ووټ مسلم لیگ له ورکوي ووټ جمعیت علماء اسلام له ورکوي او چې کله تا باندې بد وخت راشي د قوم ته اجتماعي مسله پیدا شي نو ته بیا وایي نشنلیان چېرته دي
اوس دې نیشنل پارټۍ له تا ورکړي څه دي تا راکړي څه دي ډیمانډ څومره کوي نو د دې خبرې دپاره عوامي نیشنل پارټۍ یو صفا سوتره فیصله وکړه چې زه نن په هر یونین کونسل کې د ورکر کنونشن بنیادي مقصد د دا دی چې د پارټۍ دا نوې پالیسي چې که زموږ 100 ممبران دي که زموږ 200 ممبران دي په دې یونین کونسل کې که 300 دي دا د واټ صدر سیکرټري د کابینه دا ټول به د دې باقاعده ریکارډ جوړوي په خپل رجسټر کې هر ممبر نوم د هغه ملکیت د هغه پته د هغه شناختی کارډ نمبر د هغه ټلیفون نمبر دا به دی په مردانه اوس کې دغه رجسټر جمع کوي موږ ورله باقاعده سړی مقرر کړی دی چې هغه به دا کمپیوټرایز کوي او بیا چې کله موږ په میاشت 2-3 کې د خپل ارګنایزیشن کمپلیټ کو نو بیا په کراچۍ کې چې په کوم ځای کې زموږ د ریکارډ مطابق یو پښتون د عوامي نیشنل پارټۍ کارکون دی زما په کمپیوټر کې د په ریکارډ موجود دی او د په جیب کې د عوامي نیشنل پارټۍ کارډ دی بیا د دننه طرف شناختی کارډ جوړول د عوامي نیشنل پارټۍ ذمہواري ده بیا د هوټل ته څوک نږدې نشي راتلی دا چې څنګه په تېر وخت کې زوی د مور نه خفه شي بار ته راوځي زما مزدې ته او زما هغه غریب هوټل ته ورچي ښځه د خاوند نه خفه شي خاوند احتجاج وي په چوک باندې یا ورته د پښتون مزده ښکاري یا ورته سوزکی یا ورته د خوار غریب هوټل ښکاري اوس دا پښتانه یو کول دي منظم کول دي ملګرو په سوال باندې ژوند په دې ښار کې نو نه شو کولی که چېرې موږ خپلې مسلې حل کول غواړو موږ غواړو چې موږ نادره دا بېرحمانه سلوک چې موږ سره کېږي دا د پولیس زیاتی دا د PRC او ډومیسایل مسلې دا موږ ته ځوانانو ته خصوصا زموږ راتلونکي نوي نسل ته چې کومې مسلې راپېښې دي را روانې دي که موږ او تاسو دا مسلې حل کول غواړو نو که لږ تاسو داسې وشو چې موږ به پارلمنټ ته لاړ شو موږ به د صوبایي او قومي اسمبلۍ ډېر چیټونه وګټو نو د سند اسمبلۍ کې په 160 په 166 ممبرانو کې څومره به موږ په دې ښار کې وګټو پرون مو 2 ګټلې هغه هم درنه چا واخیستو سبا به څلور شي شپږ به شي په 166 په اسمبلۍ کې که موږ خپل حقوق اخیستل په دغه طریقه غواړو چېرته هم نه کېږي د دې ښار د غلطې خلقبندۍ په وجه باندې د پښتون د تقسیم په وجه باندې زموږ د مسلو واحد حل چې دی هغه سټریټ پاور دی دوه اتیا زموږ یونین کونسل دی په دې ښار کې که چېرې سبا 100-200 زما ممبر صرف 1 ګنټې نه راووتو او صرف د نادره په دفتر باندې کېناستو دا شل 1.5 خلک بیا د چا په پلان کې طاقت نشته چا په کراچۍ کې د پښتون سره ظلم او زیاتی وکړي او که چېرې موږ په کور ناست شو او صرف د شریانو نه ګیرې کوو نو زم دې ته نور قتل موږ تیار نه یو نور موږ په بوسو کې اوبه نه بوسو سیده سیده د پښتنو سره یو خبره کوو چې که چېرې خپلې مسلې حل کول غواړې په ما یې حل کول غواړې نو بیا به زما د تنظیم لاندې راځې د دې بیرغ لاندې به راځې سیاست به کوې ورسره جلسې له به راځې جلوس له به راځې بیا دوستانو د ورکر کنونشن بنیادي مقصد دا نوې پالیسي ده د دې لپاره کار پکار دی او څنګه چې راغلي وو زموږ په صوبه کې به موږ چا مسلط کړو انشاءالله 2018 به د هغو آخري خاتمه وي
دا هغه صفایي وي د دې ملک ته چا چې زما کلچر تباه کړی دی چا چې ما ته بېحیایي ښودلې ده تباهي به کېږي ختمېږي به د دې علاقه ده دوستانو زه نور ستاسو په مخ کې ما د سره ډېره کوشش وکړو چې د دې ښار په حواله د تاسو سره ډېرې سپینې او صفا سوتره خبرې کېدم نن وخت بېرته راغلی چې پښتانه کېږو به او دا مونږ او تاسو خپله پښتانه شوي نه یو مونږ خدای پښتانه پیدا کړي یو چې کله مونږ خدای پښتانه پیدا کړي یو نو پکار ده چې مونږ په دې خپلې پښتونولۍ باندې فخر وکړو په دې پښتونولۍ باندې ډېره ډېره مننه نعرې ولي نعرې پښتون زه د خپل ضلعي صدر پنجاب په فرمایش باندې بخشیر انقلابي ته یو ځل بیا بلنه ورکوم چې راشي او یو نظم وړاندې کړي د دې نه مخکې زه د ډسټرکټ سابقه جنرال سیکرټري شهید شوی جنرال سیکرټري رور جاوید خټک ته په پروګرام کې په راتګ باندې هرکلی وایم او ګلوکار نن چې پښتون انقلابي شعرونه ویلي دي وایي د چکۍ تازه په پروګرام کې په راتګ باندې هرکلی وایم که اوس هم د چا په ذهن کې یا څوک دا سوچ کوي چې زه به عوامي نیشن پارټۍ کې راشم ری ارګنایزیشن ته به راشم دغه جنډا چې پرون ما استعمال کړې ده هر چا استعمال کړې ده سبا به مالي کار دپاره بیا استعمال شي نو یاد ساتئ مسؤل افغان ټولو پښتنو که زمونږ د دې جنډې چند بې حرمتي وکړه د دې پارټۍ چا قبضې او پتې واخیستې نو یاد ساتئ با سره دا ملګري په دې باندې ټول متفق دي یو ملګری یو یونین کونسل یو منټ نه برداشت کولو بیا تیار دی موږ د ری ارګنایزیشن بنیادي مقصد خپلو ملګرو تربیت کول دي هغه تربیت چې ما ته په وراثت کې په میراث کې د باچا خان نه پاتې شوی دی او د ملګرو په حواله صرف یو خبره به تاسو ته ضرور وکړم چې څو ورځې مخکې دلته منشیات فروش را پاسېدو په هره علاقه کې زموږ ملګري خود سره دي بهادره دي ودرېږي هر چا ته ما بله شپه په هغې علاقه کې ورکر کنونشن کاو ما ورته د بدبختۍ خبره دا ده چې په دې زړه سبزه منډۍ کې الیکشن پیپلي ګټلی دی چیرمین د پیپلز پارټۍ دی کونسلران د پیپلز پارټۍ دي بنیادی چې کوم منشیات خرڅېږي هر ماښام مړي خرڅېږي د هغې دپاره زما ملګري پاسي د الطاف شهید په شکل کې ودرېږي ورته ملګرو هغه باندې بې تحاشه تشدد کېږي شهید کېږي ما د هغه په جنازه کې یو خبره وکړه چې زما تېر ماضي زما سادګي خو نن عوامي نیشنل پارټي په 21مه صدۍ کې په ساینټیک بنیادونو باندې خپل سیاست کوي زه به د خپل حکمت عملی نه د قلم په زور باندې د قانون په دایره کې دننه زه به د خپل مړي تپوس کوم خو د ریاست نه مې کوم ځکه چې داسې کېږي دا د ریاست پاڼ کې کېږي دا منشیات فروش نن نه دی پیدا شوی په دې کې دا ټول ادارې شامل دي نن ستاسو زموږ دغه قانوني جنګ دې اخلاقي جنګ زما د ملګري په پیار کې شامل یو سړی خپل انجام ته ورساو دا کړې وعده ده چې زما د دې پارټۍ کارت د چا په جیب کې دی که په هر شکل سره ظلم کېږي زیاتې کېږي زما او زموږ مشرانو دا فیصله کړې ده چې موږ به نور کینو نه موږ به د خپل بېګناه ملګري
اخلاقی طور قانونی طور مکمل تپوس کو و هر ظالم په قانوني دایره کې دننه خپل انجام ته ضرور رسو د خپلو صلاحیتونو په بنیاد